ګران وروڼو زمونږ ملک د یو ډېر بد وخت نه تېرېږي. باید موږ دا فکر لرو چې کله معاشي حالات د یو کور د یو قام د یو ملک ګډ وډ شي نو معاشي حالات د هر انسان په کور او په نغري اثر غورځوي. موږ بدقسمته یو د قام د جوړېدو کو دوه لارې دي او د قام ضرورت دغه دوه شیزونو ته د پرمختګ دپاره نو لومړی امن دی. په یو خوره چې امن نی په هغه خوره ترقي نشي کېدی. په یو خوره چې امن نی هلته په کلاو مټ تجارت نشي کېدی. امن د یو خورې د پرمختګ بنیاد دی او بیا امن پسې په دویم نمبر معیشت دی. اوس تاسو سوچو کې چې بدامني زمونږ په دې وطن څونه ده او زمونږ په وطن نن معاشي صورتحال دی. موږ په دې تیرو څلورو کالو کې ډېر لوی تاوان وکړ او په دې هغه خلک هم رسېدلي دي کم خلکو چې دا زه ټکې نشم زه کم ټکې دله استعمال کما یو مغروره یو بیوقوف هغه یې راوچت کو په عوامو یې مسلط کو او د عوامو دپاره هغه فیصلې وشوې چې نن عوام په اور کې پروت دی. نن عوام د ګرانۍ نه په عذاب دی. نن زمونږ په خوره د بجلی لوډ شیډینګ ته وګورئ د ګیس لوډ شیډینګ ته وګورئ. زه دا منم چې موږ د موجوده حکومت اتحادیان یو خو موږ دا فرض ګڼو چې موږ به د هر حکومت بشمول موجوده حکومت په مخ کې دا آواز اوچتو چې زما د قام حق زما د قام وسایل دی زما قام ته ملاوي. موږ اتحاد کې ناست یو. موږ به کوشش کوو چې د 18 آئینی ترمیم د لاندې د اختیاراتو په د منتقلۍ آواز اوچت کړو او د وفاق په سطح 3 یا 4 وزارت دي. د هغې نه علاوه پکار ده چې ټول طاقت او قوت د صوبو ته منتقل شي او موږ به انشاءالله په دې ځای نه ودرو. دا بار بار زویم دا د عوامي نیشنل پارټۍ د منشور حصه ده چې موږ غواړو چې طاقت ته منتقل شي او طاقت ته په لاندې سطح منتقل شي. لہذا دا 18 آئینی ترمیم باندې عمل کول او هغه طاقت د اسلام آباد نه پېښور ته منتقل کول او بیا د هغې نه پس په دې صوبه کې داسې قانون راوړل چې هغه اختیار د پېښور نه راوړل او هرې ضلعې ته خپل اختیار ورکول. قانونونو نن زمانه مخکې خبره وشوه د پښتنو د حق اواز د اوچتولو څوک نی چې حکومت یو دی وزیر اعظم دی یو نقطه وښیي چې دله د پښتنو د حق یا د وسایلو خبره کړي بلکې الټه به راغی او د پښتنو په خوره به ودرېده او اعلان به وکړ
چې تاسو ته د بجلی پیسې نه ملاويږي، تاسو ته خپل حق نه ملاويږي. او زمونږ د پښتنو قوم کې داسې خلک وو چې دغه اعلان ته به کډاګانې کول. نن ورته پښتون رایاد شو، ځکه چې د استعمار د پنجاب د اسلام آباد د تخ جنگ شروع دی، او د پنجاب او د اسلام آباد د تخ په جنگ کې چې نیازی پښتنو نه کم عقل جوړ نه کړي نو کم کام نه به جوړي. نن وایي زه امریکې لړکړم، په تاریخ کې د ضیاء الحق نه پس کو چا زیات خدمت د امریکې کړی دی نو هغه نیازي صاحب دی. دا IMF سره هره معاهده د امریکې په وینا منلې شوې ده. په دې وخت کې د ایر سپیس غوښتنه شوې ده، د اډو غوښتنه شوې نه وه کوم د چې نیازي اپسلیناټ وې، د ایر سپیس غوښتنه شوې وه او ایر سپیس هغې ته میلاو دی. بیا د سیف ایگزٹ کله چې د امریکې فورس د افغانستان نه وتل نو د هغې دا حکم و پاکستان ته چې دی به پاکستان ته راځي او د پاکستان نه به امریکې ته ځي. هغه نیازي صاحب ومنله رالل پاکستان ته، د پاکستان نه امریکې ته رالل او زمونږ PIA په هغې اپریشن د دنیا پیسې جوړې کړې. دی به ولې امریکا بار کوي؟ دی کو بار کړی دی نو دی خپل خوی بار کړی دی او د ده په خوی کې دا یو خبره شامل ده چې په ده د چام احسان دی. هغه خلک د وخت په راتلو ده ورله لته ورکړې ده. هغه د ماجد خان نه را شروع کې د ده د کرکټ د دور او هغه راولې تر د علیم خان او تر د جهانګیر ترینه پورې او کو نورې واضح غواړې نو رای ولې تر د جنرال باجوا او تر د جنرال فیضه پورې. دې سړي چې چام احسان کړی دی دې هغې ته الټه شوی دی. او کله چې د ادارې په ځای نفر سره وتړلی شو هغه وخت و چې ادارې فیصله وکړه چې نور نه. او دی وایي چې زه غیر عیني طور لرکړی شوی یم. د پاکستان تاریخ دی چې دا ړومبنی غیر عیني حکومت دی چې په عیني طریقه کار باندې لرکړی شوی دی کو لرکړی شوی دی نو د وجود نه هغه پیساکې کم چې د وردی په شکل کې د سره موجوده وي، کم چې په د یو بل دپاره یو پارټۍ سره رابطه کوله، کم چې په د ده لپاره یو اجلاس یو میټینګ چلو، چې کله هغه پیساکې ته لاړې نو د عمران وجود نه و نه دی او نه بشي. دیکھو غوبل جوړی نو سره د حکومته اسلام آباد ته 1500 کسان آسان کار دی. زه کو تش په دې مندن کې سوال جواب وکړم نو زما یقین دی چې 1500 نه زیات خلک به مال راځي، نه د شیلنګ نه یریږي او هغه غوځانان برګران دي 200 چې برانو روانو یو شل حلو یو شل. من خو الحمدلله د ولی خان بابا هغه سرې مچې چې ولی خان بابا وی چې پام کوي پام خدا سرې مچې را پارې شوې نو د پټېدو ځای به هم نه. نن هغه وایي چې زه پکې نه یم، هغه د ګیدړ کیسه ده.
ګیدړ ځنګل کې روانو ببر شیر پر راغی وی خرم دی د چې سوچ کړی دی وی یاره وی قیامت دی ببر شیر ودرېدلی دی چې څنګه قیامت دی وی په والله چې قیامت دی وی کله وی اوس قیامت دی نو وی بیا وی توبې وکاږه ته چې شیر ته لږ رسته شوی دی د چې څنګه منډه کړی دی وی کو بچاو کو پچانو پماو نو د نیازي مثال د هغې ګیدړ دی که په چا قیامت دی او که نه دی په نیازي دی او هغه وایي چې که زه تباه کېږم دا هر څه دی تباه شي نن هغه پښتون قام خو پرېږدی خو نن د پښتنو وسایل استعمالوي د هلیکاپټر نه واله ګاډي د ګاډو نه واله هلکار د هلکارو نه واله افسران د افسرانو نه واله ملازمین او دا ټول د خپل غرض دپاره استعمالوي د خپل مقصد دپاره استعمالوي د اسلام آباد او د لاهور د تخت دپاره استعمالوي او نن باقاعده اعلان یې وکړ پرون چې کوم ما ته نیازي حکم کوي نو زه به فورس د اسلام آباد خلاف استعمال تاسو سوچ وکړئ چې یو فیډریټنګ یونټ یو صوبه او بیا د یو صوبې وزیر اعلی په کومه خوله دا خبره کوي چې کوما ته زما مشر سوال جواب کوي حکم کوي نو زه د خپلې صوبې ریاست د وفاق ریاست سره جنګولو ته تیار یم پښتنو زه په دې هر څه کې د خپل قام او د خپل خاورې نقصان وینم زه د دې عمل زه نه بلکې ټول عوامي نیشنل پارټي د دې عمل پرزور مخالفت کوم او ما وکیلانو ته اوس چې راتلم نو ما هغوی ته سوال جواب وکړو چې د پېښور های کورټ ته رجوع کې او د های کورټ چیف جسټس صاحب ته دا درخواست وکړي چې دا کم عمل د دې فیډریټنګ یونټ او د فیډریشن ترمنځ دا وزیر اعلی چې څه کول غواړي په دې مکمل پابندي پکار ده او زه د پولیس خپلو وروڼو ته ویم خو زما خبره اوري دا د آی جي نه واله تر د اس پی پورې ده موږ الحمدلله په خپلو وروڼو په خپلو پولیسوالو ټول عمر فخر کړی دی او زه دا ګڼم چې په تاریخي طور د خیبر پښتونخوا د پولیس په شان نډر پښتانه غیرتی ننګیالي داسې پولیس ما چېرته په ژوند کې نه دی ما وکتل چې درې څلورو کسانو ته پورا فورس سرنډر کیږي هغې سره ما وکتل چې په دې خاوره د پولیس ذمواري د آئین د حفاظت ذمواري ده د خاورې د حفاظت دپاره ادارې دي چې په کروڑو اربو روپۍ دي خو چې کله د خاورې د حفاظت خبره راله نو دهشتګرد مخه چا ونیوله یا پولیسو او یا دا لیوني د سرې ټوپۍ خاوندان نو موږ فخر کوو په خپل پولیسوالو خو هغې سره ورته دا خبره کوو چې خپل کارکردګي به د آئین په دایره اختیار کې ساتي او آئین هیڅ کله د اجازت یو فورس نه ورکوي چې هغه د پاکستان د خپل ملک دننه یو بل فورس سره وجنګي حفاظت د حکومتونو حفاظت باقاعده ستاسو اولین ترجیح ده خو حفاظت کې او په حمله کې د ځمکې او د اسمان فرق دی او کو څوک
دا غني چې زمنګ محافظین به موږ د ریاست نه ساتي نو موږ جمهوری خلک ټول عمر په غټه سینه ولاړ یو چې ریاست ته کو زمنګ نه څه نقصاني نو دا خلک موږ د ریاست نه ونه ساتي موږ به ریاست ته حواله کوي ریاست به زموږ خلاف کاروایی کوي کو زرداری صاحب په سند کې ګیری دی شي د خبره ته سوچو کو په مریم نواز باندې په کراچۍ کې په کمره ریټ کې دی شي نو کو دا نیازی دا چا نیازبین نو په خبر نه خو دروازه خلک اوچتیږي د شپې خلک اوچتیږي شریف خلک اوچتیږي بے گناہ خلک اوچتیږي چې څوک د حق خبره کوي هغه اوچتیږي غیبیږي مړکیږي دې کو دلته ناسته نو دې د چا ملمه دی دې د چا ملمستیا کې ناسته او ما ورته په پریس کانفرنس کې اعلان کړي زه ورته بیا د پونیر په خبره اعلان کوم چې کوچره د پی ډی ایم قوتونه پاکستان مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام ما سره په دې رضا کیږي نو څنګه چې د اسلام آباد نه رخصت شوه دی او د لاهور نه رخصت شوه دی د په پیښور کې هم د هفتو ملمي دغه بیا په پیښور کې ولوسه چونکه بابک صاحب مشر بابک صاحب خبر او کړه نو لګرانا په چوم زو سردار حسین بابک صاحب او زمنګ سره سمرګری ډیلیګیشن په شکل مونږ تلو رشیا ته او مونږ غیر اوختو دا زمونږ یو کوشش دی چې مونږ د پخوانی تعلقونه خپل بحال او پښتنو دا تعلقونه مونږ د ذات د پاره نه بحال ما درته بار بار ویلي دي او زه درته بیا وایم چې د باچا خان کړه وسیم د ولی خان وسیم د اسفندیار خان زویم په دې تسلسل کې خدای پیدا کړم مال چې الله سونه عزت را کړی دی زه چې ټول عمر د دې د الله شکریا ادا کوم نو هغه کم ده زه د نور سره لچینې ما باندې چرته په سرکاري دفتر کې وې نه به ما چرته په سرکاري ذمہواری دا یو ذمہواری چې په وراثت کې راته پاتې ده غنی دام آسان کار نه دی ګران کار دی د پښتنو مشري کول وي د قانوني نه چي چلی ځواني ورله ورکړې ځکه چې د پلار نیکه وراثت هم دی دا هغه ذمہواری لاندې د خپل قام د سبا تکل کول من ګروست لاړو من په دې فکرمندو چې زمون غریبانان ماشومان زمون سبا زمون مستقبل دا غي د لپاره د من د هر څه هم چې کولی شو چې هغه وکړو زه په دې موقع د روس د حکومت مشکور یم چې مال د دې کال نه د 500 طالب علمانو د لپاره د فری سکالرشپ د ډاکټرۍ او د انجینرینګ د ایم ډي او د انجینرینګ د لپاره او دا غي ماته ویلي دي چې دا به کال د 50 نه شروع شي دا به ان شاء الله هماغه تعداد ترسو کم تعداد چې په 80 په ده کې ته 200 کسان به هر کال تل ان شاء الله دا تعداد به 200 کسان ورسو دې سره سره هغه موږ سره دا خبره کړې ده چې ان شاء الله په خبر کې به لازمه کا موږ ورکو او هغه په خبر کې د باچا خان ټرست الکسندر پوشکن کالج پنوم هغه کالج ورته وي خدا کالج نه دا یونیورسيټي ټیکنیکل کالج کم کې چې با درست حکومت په مدد په خبر کې د پښتنو ماشومان ته پښتنو بچو ته مفت تعلیم ورکول کېږي هغه ماشومان کوم تعلیم سوچم نشي
داسې د تجارت خبرې وشوې ما وزیر اعظم صاحب ته نور هغه خلکو ته چې چاته ضرورت دی سوال جوابونه کړي دي چې روس غواړي چې هغې د پاکستان سره مدد وکړي د غنمو په مد کې د ګیس په مد کې د تیلو په مد کې د سرې په مد کې د لرګي په مد کې ما دې ته سوال جواب وکړو چې هغې غواړي چې موږ د پاکستان مدد وکړو خو آیا پاکستان د غلامۍ زنځیرونه شلولی شي او د ځان د ازادۍ او د ځان د خودمختارۍ دا فیصله کولی شي نو روس هم په سرکاري توګه او هم په قامي توګه د پاکستان او پښتون قام سره په ودرېدو تیار ولاړ ما ته تپوس وکړو چې زمانه مخکې هغه صاحب راغلی و او هغه چې دلته نه څنګه واپس شوي دی نو وایي چې ما له ارزان تیل او ارزان ګیس راکول زه ځکه لر کړی شوم دا سړي لږ وخندل او ما ته داسې جواب میلاو شو چې ما ته دا پته ولګېده چې سنگ نیازي نور ټول دروغ ویلي دي او دروغ وایي نو داسې دغه خبره هم بیخي دروغ کړې ده هغې ووې چې که موږ څه کوو موږ فرد سره نه کوو موږ ریاست سره که موږ څه کړي د هغې به لیکلی پروف وي که چا سره لیکلی پروف وي هغه د هغه وښیي او ودې وایي چې ما سره دا لیکلی پروف دی ما سره دا منلی دي که چا سره نی هغه که څه وایي هسې بکواس کوي هسې دروغ وایي هسې قام دوکه کوي بل ګران ورونو موږ به انشاءالله دا تسلسل جاري ساتو او د خپلو مشرانو د نظریې د لاندې چې د هغې نظریه موږ له راکړې شوې دا نظریه ده چې خپل ګاونډي ملکونو سره به ښه تعلق ساتو که په ریاستي سطح هم وس نه رسي په قامي سطح هم وس رسي موږ به انشاءالله روس سره خپل تعلق نور مضبوطو موږ به دغسې چین سره خپل تعلق مضبوطو موږ به هندوستان سره خپل تعلق مضبوطو موږ به افغانستان سره خپل تعلق مضبوطو موږ به ایران او بنگلادیش سره خپل تعلق مضبوطو موږ به کوشش کوو چې د دې ملکونو ترمنځ د تجارت آواز وشد کو د روزګار آواز وشد کو بایلټرل چې هر څه کیدی شي چې موږ هغه آواز وشد کو دا زموږ د قام د ښې خبره ده او انشاءالله د قام د هرې ښېګړې دپاره به موږ آواز وشو